نن په نصیب شو یو ګل د ګلستانه او ډېر په مینه محبت درته سلام او ډېر په مینه محبت درته سلام کړم دا مې عرضي د ستا خدمت کې عاجزانه تل د حق آواز بلند په هر ډګر دی تل د حق آواز بلند په هر ډګر دی د مولانا بجلیګر د خاندانا هر باطل لره د تندر د اسمانو او مرعوب شوی چریاو د هیچانا هر خبره دنیا ته یو مثال دی اکثر دوا د سمون خوري په هر زمانه د جرأت او شجاعت عظیم پیکر تلی خیرونه خواره کړي په جهانا او اخر کې دا یو عربي یو شعر وته دا لیکومه لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء دعوت ورکوما خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب فرزند ارجمن شیر سرحد نابغ خطابت حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب رحمه الله تعالی مرحبا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر من جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق
بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود شريف اللهم صل على حضرات علماء کرام، او د دې لري علاقو نه زما راغلي علماء کرامو او د دې علاقې زما عزتمندو مشرانو او کشرانو، دانن دا مبارک کانفرنس د ختم نبوت په سلسله کې ده. او الحمدلله د ربیع الاول میاشت هم ښکاره شوه، لیکن د پاکستان روند ورته هلال ته پرون ښکاره شوې نه ده. هغوی ته خو به هله ښکاري چې کله په اسمان کې ړانده ګوري نو بیا دا ړانده وایي چې چاند نظر آ گیا. نو ما تېر ځلم چې میاشت ښکاره شوه نو چې دوی وویلې چې چاند نظر آ گیا، د ماښام د لمونځ نه بعد 1 ګنټه او 10 منټه ولاړه وه. نو مال خدایم په ټپو کې نه ول، اوس په ړانده ګوري، اوس ولې وایي چې چاند نظر آ گیا. بل بدقسمتي ده د ملک چې په دې اعتلال باندې لکونو روپۍ دمېږ کړي. دین یې قسم په خدای دا خلک په خپله په خاندان ګوري. نو خوشقسمتي زمونږ دا ده چې الحمدلله میاشت هم ښکاره شوه د ربیع الاول، او په دغه میاشت کې د تمامو انبیاو سردار جناب محمد رسول الله ټولو وایي صلی الله علیه و آله وسلم. ټولو بیا مو نه وایي، صلی الله علیه و آله وسلم. داسې وایي. درود شریف ډېر لوی عبادت دی. څه شی دی؟ عبادت. او دې علماو ته یو علمي نقطه وایم چې انشاءالله زما یقین دی چې دغه نقطه به دوی په دې زندګۍ کې هم نه وي اورېدلې. او هغه دا ده چې تمام ذکرونه چې سړی کوي نو د ده په عملنامه کې صرف د ذکر اجر لیکل کېږي. که تلاوت کوي، که لمونځ کوي، که تسبیح اړوي وغیره. لیکن واحد عبادت او واحد ذکر درود شریف دی چې سړی درود شریف وایي نو د ده په عملنامه کې د ذکر اجر هم لیکل کېږي او د درود شریف اجر هم لیکل کېږي. دا کمال د قرآن کریم تلاوت کې هم نشته، دا صرف په درود شریف کې. اللهم دا ذکر شو، صلی علی محمد دا درود. په دې خبره پوه شوئ؟ ګوره دا یو خبره تاسو ته کوم چې مونږ ګوره 80 کاله ادیرو کې تقریرونه نه دي کړي، او نو په ادیرو کې مونږ د تقریر کولو عادت لرو. که دا چې کوم ناست یې، که دا ژوندي ناست یې، خو چې بیا د تقریر شروع کړم، او که نه ادیرئ نو والله که یو منټ هم تقریر وکړو. دا تاسو ما ته پوښت آواز وایي چې دا
ادیره ده که دا ژوندي دي ژوندي تاسې به آواز کوئ مونږ خو الحمدلله شپېته کاله ادیرو کې تکرونه نه دي کړي ژوندو ته هم کړي دي او د خدای مهرباني وه چې په دې شپېتو کالو کې داسې انداز به د حق وینا نه وي لکه زمونږ کور نه دی ادا کړی الحمدلله نو ژوندي یې تاسو ماشاءالله جناب محمد رسول الله ضرور شریف عادت چې نه دي کنه نو ځکه ضرور شریف نشي کوم شی چې د علماء دیوبندو هغه دیوبندیانو پرېښو نو د نورو ټوپي ټکو واغستو اوس یې مونږ په علاج د دې ته رسو کوم شی چې ستاو په خدای قسم د تصوف میدان دا د علماء دیوبند دی د تصوف میدان د تصوف میدان الحمدلله دام د علماء دیوبند دی که علماء دیوبند اولیاء نه نو زما د په خدای قسم وي چې بیا د ځمکې په سره ډولي نشته علماء دیوبند ټول اولیاء دي ټول علماء دي ټول محدثین دي مفسرین دي فقها دي د علم غرونه دي او ستاسو دغه علاقه دا خو د علم مرکز دی مارتون مولانا صاحب وګورئ مارتون مولانا دغه رنګې په رانیار کې وګورئ په شانګله کې وګورئ په الپوره کې وګورئ دا لوی د علم غرونه زما والد صاحب یې منګوره کې جلسه وه جلسې نه چې فارغ شوم نو لاړم د مارتون مولانا سره ملاقات ته نو دې سپین ږیرو ته به پته وي د هغوی په کوټه کې به دومره سټوپ پروت و په هغې باندې به هغوی خپله شی په خپله پخوا به سټوپونه وو که نه داسې به پمپ و هغه به بیا کیدی و وایي چې ما ته یې چای پخولی نو لګیا دی سټوپ باندې پمپونه وهي وایي ما ورته چې جي زه به یې پخې کړم زه ځوان یم وایي ما ته وایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه زیفتی کوي ته ملمای ستا اکرام په ما واجب کینه پارم څه تماشا په خپل وی پادوس پاسپینه ګیرا لګیا دی په کوم باندې ما ته شی پټه اور سره لوی ولی الله دی نصیر الله چې عالم دی لوی ولی الله دی نو عزیزانو عرض مې دا دی چې علماء دیوبند ټول اولیاء دي ټول اولیاء دي تر مونږه پورې نو دوی دې بېشکه ووایي په ولایت کې بېشکه خو غم یې مه کوه چې کله مونږ نه شو نو بیا تاسو خلک څه وایي یاره وایي سره د خاورو دی خدای جنت ته وځي چې ولی دی په ایمان مې دا دعا هغه ته څوک قسم په خدای دی چې دغه الفاظ به تاسو څه وخت پس زما متعلق هم وایي نو که زما په ولایت کې که شک وکړم خدای کوم خدای مې نه پرېږدي دا یاد لره موږ ټول اولیاء یو اولیاء یو نو زمونږ علماء دیوبند الحمدلله علمان دي اولیان دي
د پیغمبر شان منی د پیغمبر عظمت منی د پیغمبر مقام منی لیکن د الله مرتبه ته نه رسېږي دا خبره ټیک ده که غلط ده د الله نه لاندې مقامات دي دا ټول زمونږ د محبوب حق دی لیکن الله نه دی دا الله صفات مونږ نه ورکوي خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي په رښتیا دې د ربیع الاول میاشت کې هغوی دنیا ته تشریف راوړو دنیا ته لا نه دی راغلی مور یې خوب ګوري حضرت آمینه خوب کې ورته څوک وایي چې انک حملت علی سید هذه الامه انک حملت علی سید هذه الامه اے آمینه دا ستا خېټه کې ماشوم د دې امت سردار دی بلکې زه وایم چې صرف د دې امت نه د تمامو امتونو سردار دی امتون امنا د تمامو انبیاء سردار دی انبیاء امنا د دنیا او د آخرت سردار دی دنیا او آخرت کی چې څه دي آخرت نه مراد جنتونه دي تمام جنتونه جنت الفردوس جنت عدن دار النعیم وغیرہ او داغی تمام نعمتونه دا چې راجمه کې والله زمونږ د محبوب د نیم لوک قیمت هم ته زیات دی دا درته د علماء دیوبند عقیده ښیم وی دا دیوبندان د پیغمبر شان نه مني دیوبند والا چې څنګه د پیغمبر شان مني والله که د ځمکې په سر داسې بل څوک د پیغمبر شان نه مني په دنیا او په عقبا کې چې هر څه دي په دنیا او په عقبا کې چې هر څه دي په والله که د نیم لوکه د برابر شي سبحان الله نیم لوک ستا د نیم لوک نعمت د دنیا او د مافیها او د جنت او مافیها د دې ټولو نه قیمتي دی دا زمونږ د محبوب شان دی دا زمونږ د محبوب کمال دی دا د هغوی عظمت دی نو په دغه میاشت کې الله هغوی دنیا ته راولېږي او د هغوی په راتلو باندې چې کومې خوشحالۍ په دې کائنات کې شوي په ټول کائنات علماو لیکلي دي چې الله خپل محبوب ته یو لوی عزت دا ورکړی چې په کم کال زمون محبوب پیدا شو په هغه کال د ځمکې په سر چې څومره زنانه او بچي راوړي دي ټولو هلکان راوړي د ځمکې په سر په هغه کال کې چې څومره ماشومان پیدا شوي هر یو ماشوم هلک پیدا شوی جینۍ نه ده پیدا شوی دا زمونږ د محبوب شان دی دا زمونږ د محبوب عظمت دی دنیا ته راغی حضرت آمینه فرمایي چې پیدا کېدو سره چې کم تکلیف زنانو ته د ماشوم د پیدا کېدو په ټیم وي وی په خدای قسم که هغه تکلیف ما په تصور کې هم نه دی راغلی چې تکلیف هم صحیح او چې کله زما محبوب پیدا شو زما د بدن نه یو نور ووته یو نور او ما چې داسې وکته نو په هغه نور کې ما ته بصره او شام ښکاره شو د
مکې معظمې ته ګورو او شام ته ګورو دومره نور ووتو زما د بدن او پیدا کېدو سره زما ماشوم داسې په ځمکه ما نه خویه شوه زما د لاسونو دایي چې کومه وه د هغې د لاسونو نه خویه شوه وی چې ما داسې وکتل زما ماشوم په ځمکه باندې د سجدې په حالت کې پروت دی سبحان الله سجدې په حالت او د ښي لاس د شهادت ګوته دا یې داسې اسمان ته اوچته کړې سبحان الله دا د یو څو منټو پیدا شوی ماشوم دی سجده او ګوته داسې اسمان ته چې زه الله راولېږلم دې دپاره چې زه به د یو الله د عبادت تلقین کوم چې عبادت به د چا کوئ نه عبادت به د الله کوئ صرف د الله څه شی دا نه چې ورسره منځ کې نور هم شامل دي چې دا د پلانکي صاحب دی او دا د پلانکي چې صاحب دی او دا د زامنو صاحب دی او دا د لوڼو صاحب دی دا کیسې پکې نه راغلي چې یو دی ورکول ووایي بل شته چاته چې خوښوي زامن ورکوي چاته که خوښه وه لوڼې ورکوي چاته چې خوښوي دواړه ورکوي چاته چې خوښوي دواړه نه ورکوي څنګه نه ده نه ورکوي او چې کله په نه ورکولو راشي ذکریا علیہ السلام پیغمبر دی نه ورکوي ابراهیم علیہ السلام پیغمبر دی نه ورکوي غواړي او نه ورکوي او چې کله ورکوي بیا ورته په لس کم سل کالو کې ورکوي په ځوانۍ کې بچي کېږي که نه سړی تکړی نه ورکوي کله چې د لس کم سلو کالو شي او د بچو راوړو جوګه پاتې نه شي بیا ورکوي دا صرف خپلو بندګانو ته الله ښایي چې زه الله یم څوک یم زه الله یم زما په لاس کې اختیار دی چې کله ستا ځان نه توقع وي چې اوبه وشي زه یې نه درکوم چې کله دې ځان نه توقع کته شي بیا درکوم دې ته څه وایي الله تاسو الحمدلله ذاکرین هم یې که نه ذاکرین یې ذکر کوي که نه الله 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 ډېر کوي الله الله لا ډېر کوي وی تل پزړه کې عشق د الله صمد کړه تل پزړه کې عشق د الله صمد کړه ډېر بې نیازه د ګناه پیټه مې پڅ کړه دا الله نوم دی ته دې دا معنا نه چې الله صمد وظیفه شروع کړي دا ډېره ګرانه ده ګوره قسم په خدای په دغه غرونو کې به منډې وهي دا دغه نه وایم چې الله صمد وایي چې بلکل یې ونه وایي که چا صاحب درته وویل شي یو سل ځلې وایي نو بیا وایه خو که دې نه زیات وي نو دا غرونه وګورئ کې منډې وهي ډېر خلک مونږ ولیدل الله صمد وظیفې به کولې چې دې ناست وو به تسبیح بیا وړولې الله صمد شل دوی شولې چې تېرې شوې که سړی وکړ بس منډې ولیدل کله داسې خلک کله داسې خلک که چل څه دی سړی وایي چې دا وظیفه کې خراب شو ما وظیفه کې څه خرابېږي نه چې د ځان د پیر جوړ کړي هغه خرابېږي پیر معنا څه ده چې ستا په ملا باندې د هغه لاس داسې کړو مسعود چې ته څه کې کوه لکه د هغه لاس روحانیت چې دی ستا په ملا باندې او چې دا لاس نو او وظیفې دې شروع کړي نو که دې پیریانو په هلک طرف باندې منډې درکې به درکړي وي
نو الله صمد به نه وایي دا خو یو شعر ولا مخلي دراغه د لفظ الله پسې زما محترمو د الله د محبوب شان دا ده چې په کوم لار تیر شي د بدن مبارک خوشبوئی دومره ده چې څو ورځې به د هغه کوڅو د دیوالونو نه د مشکو د عنبر بوی څو ورځې صحابه وایي موږ ته به پته ولګېده چې په دې کوڅه زموږ محبوب تېر شوی یو سړی وی یا رسول الله ادیره کې خو څه چلې وایي وایي sallallahu alaihi wasallam نیمه ګنټه تکلیف کوم دا شي چې بدل باندې ما چې لګ عادت شو یو سړی راغی وی یا رسول الله زما د لور واده ده ما ته لږه خوشبوئی عطر راکړه چې زه د خپلې لور چې کله ودیږي چې د هغې په جامو باندې وموږ پیغمبر ورته وایي چې عطر خو نشته البته ته سبا راشه ځان سره یو بوتل راوړه خو چې د هغه بوتل د خوله لږه کوله وړي سبا هغه سړی راغی بوتل یې راوړه پیغمبر د یو صحابیه کور کې آرام کوي غرمه ده ګرمي ده بدن مبارک باندې خولې داسې را روانې وی صاحب دا بوتل مې راوړی دی ویښه بوتل یې کېښود د خپل لاس مبارک نه داسې خلا شي هغه بوتل کې بوتل کې بوتل یې څه حده پورې ورته ډک په خپلې خولې مبارک او بیا یې ورکړو چې دا یو څه کله دي چې د لور وادي نو دا ورته په جامو باندې ومني هغه بوتل دلته روان شو هغه دې ته روان دی په دې ټوله لاره کې د مشکو د عنبر بوی دی بوتل لاړ جنۍ واده تیار شو په جامو باندې عطر هغه خپله مبارکه ورته وموږه هره ښځه ترې پوښتنه کوي چې دا عطر هم کوم ځای نه دا عطر د کوم ملک دا د کوم وطن دی یہ دا خدا سے زمون د محبوب خواله ده خلکو له پته ولګېده کله به چې جنۍ ودېده په مدینه منوره کې دې کور والاو ته به وایي چې مهرباني وکړي هغه خوله مبارکه لږه راکړئ د جنۍ واده دی هغه خوله به یې ورکړه هلته به یې ناوې ته په جامو وموږله بیا به یې واپس د دې کور چې څومره خلک وو د هغوی د بدنونو نه به د مشکو د عنبر بوی تلو اهل مدینه و به دې کور والاو ته بیت المطیبین وي بیت المطیبین چې دا هغه کور دی او دا هغه خلک دي چې د دوی د بدنونو نه د مشکو د عنبر بوی وي مشهور خاندان هغه خوله مبارکه هغه خاندان کې را روانه وه داسې سټپ بای سټپ پکې به یې منځ کې عطر ګډول دا نه چې ګډول خو هغه خوله مبارکه پکې وه چې په 2018 کې مدینې منورې ته یو مولانا صاحب ته هغه خولې نه یو دومره بوتل راورسېد عطرو والا پکې لږه غوندې هغه خولې مبارکې والا عطر باقي هغه خپل ځان نه دومره ډک زه ورغلم هغه مولانا صاحب بیر عثمان کې اوسېږي مسجد ریان هلته امام دی چې ورغلی مفتي صاحب اردو کې ما چې ځي وایي یو داسې نعمت در کومه چې ما سره د هغې نه لوی نعمت بل نشته ما راکړه که زوی ته یې ووي عبدالرحمن نوم یې وایي چې هغه بوتل راوړه عطرو والا
نو مخامخ کور ته پوړه ختلې وي جومات حال کې چې ازوی هغه بوتل را روان کړی و داسې چې په پوړو را کوزېدو که نه د جومات د ټول حال کې بوی ما ته یې چې دومره بوتل راکړو نو چې دا عطر مبارک دا خوله مبارکه پکې شامل ما ته نه دا سر داسې لرې کړو په امیر مې کېښود او بوی نور هم زیات دا خو بل سر باندې بوی و ما ته نه هغه سر لرې کړو عجیبه بوی بس هغه ما ځان سره پټ راوړو کوم دوه ملګري چې ما سره و که نه هغوی نه مې په ټولو خوا را سره ناست وو هغوی وکتل ما ویل د دې بوی ته موږ کوم نه کړی ورکول مې نه سمنه مې ورکړه هغه الحمدلله ما سره دي مخکې ورځو کې مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو هم تشریف راوړی دا عطر مې ورته راوړ سر مې تېرلی کړو په ځمکه مې کېښود من مولانا صاحب بوی درځي بیا مې ورته دا کیسه وکړه نو د جیب نه یې د عطرو بوتل راوښکو وایي چې دې کې به د دې څاڅکي زه واچوم نو ما داسې وکړه ما له واچوم ما بل چا ته خو زه دومره نه ورکوم چې دې سر کولو خو ما تا دپاره واچوه به د درې څاڅکي ته نه واچوه زه کله کله اوس هم په کور کې دوه درې څلور ورځې پس هغه بوتل یو ټایم راوړم او کوټه کې داسې غټ میز دی هغه میز د پاسه یې کښېږدم او سر ته یې لري دا د الله مهرباني ده چې دا نعمت ما ته خدای ګوتې ته راوړي والله چې د دغه خولې مبارکې یو څاڅکې زه د دې ټول پاکستان په حکومت هم ورلم چې دا ټول راکوي او وایي چې دا یو څاڅکې د دغه خولې مبارکې داسې ورکړه والله کې ورکړه ما تا دومره محبوب ځکه چې د محبوب خوله ده نو د محبوب په خوله کې چې کوم بوی دی الله هغه خوند د دنیا په خوشبویانو کې درته د محبوب توکانې مبارکې په هغې کې چې کوم خوند دی کومه خوشبویي یو زنانه حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه فرمایي چې زه او زما څلور خویندې مونږ راغلو د خپل محبوب ملاقات او سلام ته زمونږ محبوب یو کور کې آرام کوي مونږ چې ورننوتو مونږ وکړه سلام نه بعد چې محبوب زمونږ لګیا دی اوچه غوښه خوري هغه زمانه کې عربو کې دا رواج و چې غوښې به خلکو اوچولې اوس خو چې غټ اختر رانږدې شي که نه فریزر واجي لیدل د دې قربانۍ دا معنا ده معنا دا عام خلک هم پکې ناست دي قرباني دې ته وایي چې ته د غټ اختر نه وروسته شپږ میاشتې غوښې خوري او خلکو ته دال نه میلاویږي قرباني دې ته نه وایي قرباني دې ته وایي چې ټول کال چا غوښه نه وي خوړلې د غریبۍ د وجې نه دا غوښې په هغوی باندې وخوره نو ته ټول کال هم غوښې خوري او اختر کې هم وخوري بیا دې په شپږ میاشتې ستا کوم جمع کړي داسې ده که نه مونږ خپله وشو مونږ خو قبایل یو که نه د زر اعظم خیله مونږ د غرونو خلک یو نحن نسکنون فی الجبال مونږ غرونو کې اوسېږو هلته او په غرونو کې هم ګارې ورته وایي ګارې
دی غرونو کې جنونه کوټې هغه کوټو کې ټول عمر تېر کړی دا خو د خدای مهرباني وه چې د علم د برکته خدای د ګاڼو نه راوکړو چې مونږ په ګاڼو کې مونږ به څه بلا دی پروسه کالي مونږ خپل کور کې وچه کړې داسې ښکاری د هغې کې بیا واچوم په تنا باندې وکړو هغه وچه هغه څلور پنځه میاشتې مونږ لږه لږه هغه کې راکوو د دې بسکټو غوندې هغه ډېر عجیبه خوند کوي مونږ ورته تلویزیې وایو چې تاسو ورته هر څه وایي لاندې نه نه مونږ خو دلته مدین کې یو مولانا صاحب تاسو ورته څه وایي وچه کړي پروخ ته ماشاءالله لکه خلک سبق هم تېر کړو ډېرې ژبې بدلې نو حضرت عمیره وایي رضی الله تعالی عنها چې محبوب لګیا دی اوچه غوښه خوري وی مونږ سلام وکړو کېناستو داسې مونږ ته وکړه بیا یو دومره ټیکه راواخېسته هغه ټیکه په دې خپلو غاښونو مبارکو لږه داسې نرمه کړه او ما ته یې ویلې چې زه پکې مشره وم عمیره وایي ما ته یې ویل چې دې کې ته وخوره او دې څلورو خویانو ته هم لږه لږه وایي وی امام چې نه یو شک ووالو هغه خویندو ته مې وویل هغه غوښه چې دوی تېره کړه تر مرګه پورې د عمیرې او د دې خویندو د خولو نه د مشکو د عنبر بوی کړو سبحان الله د کمې خولې توکاڼې چې غوښې سره ولګي هغې نه مشکو عنبر جوړ کړي د هغه خولې به څه حالي د هغه خولې به څه حالي او په خدای قسم د هغه خولې د خبرو به څه حالي دا خو صحابه کرام خوش قسمت وو چې سحر او ماښام د هغه خولې مبارکې نه خبرې وځي او دوی اوري دا خو صحابه کرام ډېر لوی خوش قسمته وو چې سحر او ماښام په دې سترګو د هغه مخ دیدار کړي مونږ ته څه پته د ختم نبوت مسله کې ځای په ځای جلسې کېږي الحمدلله نورې زیاتې کوي دا پروګرامونه نور زیات کوي د پیغمبر د عزت او د ناموس دپاره د ختم نبوت د مشرانو ملا مضبوطه کړي او د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو هم ملا مضبوطه کوي کینې تر اوسه به پخوا دي حکومت قادیانیان مسلمانان کړی دا راغلی په دې مشن دی دا خو د مولانا فضل الرحمن په خدای زندګي ورکړي چې میدان ته راووته او چې دا مسله زموږ مسله نو جلسې نور هم زیاتې کړي په دغه اطرافو کې د ختم نبوت مسلې کوئ دې سره به د پیغمبر محبت درته نصیب کېږي او انشاءالله د مرګ نه بعد په میدان محشر کې به درته د هغوی شفاعت نصیب کېږي انشاءالله قادیانیان هغه زموږ د محبوب شان پېژني نه هغه زموږ د محبوب د مقام نه څه خبر دي ځکه مرزا غلام محمد مې چې نه حسب شته نه نسب شته نه حسن شته نه جمال شته نه پکې څه کمال شته زموږ پیغمبر خو د ټولو کمالاتو مجموعه ده د 1,40,000 پیغمبرانو تمام کمالات الله را جمع کړه په خپل محبوب کې نو زموږ محبوب د 1,24,000 پیغمبرانو د ټولو کمالاتو مجموعه ده د هر پیغمبر هر کمال دوی کې موجود دی هر کمال په دوی کې موجود دی دا ګلدسته ده 1,40,000 پیغمبران دا ګلونه دي او دا ټول ګلونه چې راجمع کړي او یوه ګلدسته دې جوړه کړي قسم په خدای دی چې په هغه ګلدسته به بیا نوم کېښوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې هر ګل موجود دی او دا هر ګل بوی پکې موجود دی یوسف علیه السلام ښایسته و لیکن د هغه حسن ګوره زموږ د محبوب حسن ته نه رسېږي خو الله پیدا کړو حسن یې ورکړو چې دا دنیا یې وګوري
ګوري بدتا او منی به خالق د حسن صرف خپل ځان یې پې پېژندل چې ما وپېژني او ما ومني یوسف علیه السلام حسن کې دا راغی چې الله پې خپل ځان پېژندو چې ده ته وګورئ او ما ومنئ چې دی مې دومره ښایسته پیدا کړی زه الله به څومره ښایسته یم او زمونږ د پردې واچوئ پردې پې واچولې د ټول کائنات د سترګو نه یې پټ کړو او ځکه یې پټ کړو چې د الله غیرت دا خبره نه ګواره کوله چې زما محبوب دې بله موجود محبوب زما دی او ګورې ستاسو دې ملک کې دا رواج دی چې خلک خپلې ښځې دوستانو ته پېښ کوي دا ستاسو مې وکړي څه ملي یې یہ میری وائف ہے دا غټایټ چې نه دا غټایټ دې سره خپل بیګماتي نه بیګماتي دې زموږ والو تخریوي دې خپل ته بیګماتي وي قسم په خدای دې چې په حقیقت کې خدای دا زموږ خدای زمون خدای دې نور په شاملات نه په شاملات نو دا الله خیرات دا نه ګواره کوله عزیزانو قادیانیان دا خبر نه دي محبوب حسن یې لیدلی نه دی والله که زمونږ د محبوب د حسن نه خبر شو والله که مرزا غلام احمد ته هم ګوري وایي په